ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردسته طاقتوره وظیفه د دوو اسم اعظمو بهترینه وظیفه درته درکول غواړم انشاءالله. دا داسې وظیفه ده یا حنانو یا منانو، د الله جل شانه نومونه مبارکه دي. محترمو، کوم انسان چې د یا حنانو یا منانو د وظیفه وکړي، الله جل شانه به د انسان حاجات پوره کړي، مقاصد به الله جل شانه پوره کړي، ځکه دا ډیره بهترینه وظیفه ده. دا ډیره باوقار وظیفه ده محترمو. دا د هغه رب نومونه دي، کوم رب چې وسع کرسیه السماوات والارض، په خپل کرسی باندې استوا دی. الله جل شانه په خپل عرش مولا باندې استوا دی محترمو. هغه به د هغې باره کې به سوچ نه کوو چې څنګه به وي، د الله تعالی به څنګه وي او د الله تعالی کرسي او عرش به څنګه وي. زمونږ ایمان دی په غیب باندې، لیکن محترمو دا د هغې رب عظیم وظیفه ده کم رب چې موتا پیدا کړي. من نطفة خلقه، الله تعالی فرمایي تاسو د نطفې د یو معمولی څاڅکي نه ما پیدا کړي. هغه نطفه چې کله د وجود نه خارجه شي، په انسان غسل واجب شي. هغه نطفه چې کله د انسان په کپړو باندې ولګي، انسان خپل کپړې چینج کوي. هغه نطفه کله چې د انسان د جسم سره ولګي، انسان خپل وجود هغه وینځي. نو هغه څیز نه الله تعالی ما تاسو پیدا کړي چې د الله تعالی لومبی شکر ادا کو چې الحمدلله مالک الله تا ماته زندگی را کړې، صحت تی را کړې، روغ صورت تی را کړې، او خپل کور او بار دی را کړې، خپل عبادت دی را د نصیب کړی. نو محترمو دا وظیفه ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره. نو دا در سره انشاءالله شروع کړئ د خپلو حاجاتو، خپلو مقاصدو او خپلو بیمارانو هر رنګ مشکل دپاره انشاءالله دا کولی شئ تاسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې، بهر ملکونو کې زندگی تیروي، مسافر دي، خپلو بچیانو دپاره، خپلو بیبیانو دپاره خپل کورونه یې پرېښودي، خپل اهل و عیال یې پرېښودي، په دې خاطر چې زما بچي او بیبي ښه ژوند تیر کړي، زما مور او پلار ښه زندگی تیره کړي، نو د هغې په خاطر باندې خپل بچیان هر څه مونږه پرېښودي دي. نو الله تعالی دغه ټولو مسافرو ته ډېر عافیت ورکړي، ډېره خوشحالیانه دې ورته ورکړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ بهترینه وظیفه ده یا حنانو یا منانو ده. تاسو کېدای شي دا وظیفه کړې هم وي، لیکن نن درته زه په یو بهترینه طریقه در سره ښیم او بهترین کارکردګۍ سره انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کړئ. خو دې سره یو بل عمل هم دی اسان، کو تاسو غواړئ چې موږ مستجاب الدعوات جوړ شو. مستجاب الدعوات دې ته ویل کېږي محترمو چې تاسو کومه دعا غواړئ هغه به الله تعالی قبلوي. کو ځان دپاره غواړئ، کو بچو دپاره غواړئ، کو هر چا دپاره. نن سبا دا ډېر عام دستور دی چې هر انسان وي زما حاجات نه پوره کېږي، زما مشکلات نه اسانېږي، زما غم نه کمیږي، زما دعا نه قبلیږي. نو محترم مسلمانانو، مستجاب الدعوات دې ته ویل کېږي چې ستا به هم دعا قبلی او د بل چا په حق کې ته څه دعا غواړې هغه به هم الله تعالی قبلی. خو د هغې دپاره دا عمل لازمي ده چې دا عمل به تاسو کوئ. صحیح شوه. عمل محترمو دا دی، دا یا حنانو یا منانو وظیفه به مو سره کوئ او دا عمل به مو سره کوئ. دا عمل به صرف تاسو 15 شوارې یا 20 شوارې کوئ. 15 شوارې یا 20 شوارې دا عمل به تاسو کوئ. عمل کم دی؟ ګورئ، یو خو عربی کې دی اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پښتو کې داسې چې الله چې زه او مؤمنان ښځې او مؤمنان زنانه تمام په تمامو مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. دا دعا به ته یو ورځ کې 15 شپېرې کې یا به 20 شپېرې کې یا 25 یا 26 مرتبه په یو پیره دا دعا وکړه. یو پیره کې نه یا الله تمام دنیا کې چې څونه مسلمانان مؤمنان زنانه دي او مؤمنان سړي دي، الله د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. الله پوره دنیا کې چې څونه مؤمنان سړي دي، څونه مؤمنان زنانه دي، الله د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. دا به ته ورځ کې 27 یا 25 مرتبه کې. د هغې نه پس به ته مستجاب الدعوات چې ستا هره دعا به قبلیږي. خو دې سره سره به ته حرامو نه ځان ساتي، دې سره سره به ته د الله تعالی کامله بندګي کې. داسې به نه چې زه ګناهونه هم کوم او زما د دعاګانې هم قبلیږي، داسې نه کېږي. اوس چې کومه د یا حنانو یا منانو وظیفه د محترم مسلمانانو، نو هغه ډیره بهترینه وظیفه ده. هغې طریقه دا ده چې تاسو دا وظیفه هر ټیم یې کوئ که نه، نو هغې نه مخکې دقه الفاظ تاسو 15 شوارې یا
یا 20 وارې دوهره وهئ. یا الله تمام مسلمانان چې په دنیا کې څومره دي کو نارینه دي او کو زنانه دي الله د هغوی ټولو مغفرت کامل نصیب کړي. دا به 15 وارې یا 20 وارې مخکې دا دعا وغواړئ. ها په پښتو کې بس غواړه، اردو د ضرورت په عربۍ کې نشته دی. د هغې نه پس چې دا تا کله دغه عمل وکړو د هغې نه پس په دغه خپل ځای باندې کښېنې او محترم مسلمانانو 11 پیرې به درود ابراهیمي وایي، کوم چې موږ مونځ کې وایو که نه مونځ والا درود ابراهیمي، هغه به تاسو ووایاست 11 کرته. د هغې نه پس به تاسو په دغه خپل ځای باندې کښېنئ یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو 314 پیرې به دا لفظ ووایي په ښکلي انداز سره، په ښکلي اخلاص سره، تقوا سره او د الله تعالی نه په ډېر درد سره. الله تعالی ته د هغه اوښکې ډېرې محبوبې دي کم چې د الله تعالی نه د یرې د وجې نه د سترګو نه فرې وځي، نو دې وخت کې د اوښکې هم تویې کړي نو ډېر زیات بهترین وي چې الله زما د حاجت پوره کړي. د دې یا حنانو یا منان نه پس بیا 11 پیرې درود ابراهیمي وي او بیا چې کله دعا غواړې که نه نو دعا نه مخکې 3 پیرې درود شریف ووایه، دعا وغواړه ښه په اخلاص سره، الله دا راکه د الله تعالی سره یاري ولګو. الله تعالی څه تاڼهدار نه دی محترمو، الله تعالی غفور رحیم ذات دی. د الله تعالی سره یاري ولګو نو ګوره که الله تعالی زمونږ یار شو که نه، الله تعالی زمونږ محبوب شو که نه، هر څه به بیا کېږي. خو نن موږ د الله تعالی سره یاري نه ده لګولې، الله تعالی سره لاډ وکړو، د الله تعالی سره لاډ داسې وکړو چې یو بچی د خپل مور سره څنګه لاډ کوي، کله ورته اداره، کله په ژړا شي، کله په خندا شي، کله دا کله اخوا کله دې خوا، نو الله تعالی نه غواړئ په ژړا په فریاد په عشق محبت سره. الله تعالی ډېر رحیم ذات دی، الله ډېر محبت کوونکی ذات دی. نو انشاءالله چې کم انسان د الله تعالی سره محبت وکړو الله تعالی به د سره محبت وکړي. څوک چې د چا چې الله یار شو، الله محبت کوونکی شو، نو الله تعالی د انسان ټول حاجات پوره کوي. لکه د موسی علیه السلام باره کې راځي یو انسان په غره کې ناست وي، الله تعالی ته په دې پوه نه و، الله تعالی ته عرض کوي الله ته راشه زه تا له سپږې وګورم، ای الله ته زما خواله راشه په تا باندې زه ډوډۍ وخورم، ای الله ته زما خواله راشه په تا باندې زه فی وڅکم، الله ته راشه که زه تا له اخته ګومن څکم. نو موسی علیه السلام چې کله د انسان دا خبرې واورېدلې دی ورته غصه شو، بدبخته دا څه کې الله تعالی خو د دې څیزونو نه مبرأ دی، پاک دی. نو کله چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړه د الله تعالی سره ملاقات کوي، ای موسی تا زما نه خپل بنده ولې په دغه خبرې ما ته ډېره محبوبې، ما ته ډېره مزه راکوله، ورشه زما هغه بنده هغه راضي که. نو محترم الله تعالی سره لاړ وکړو، محبت وکړو، پیار وکړو، مینه وکړو د الله تعالی سره. ګوره کم الله چې د محبت لایق دی هغه موږ پرېښودی دی، کم مخلوق چې د محبت لایق نه دی موږ د مخلوق سره مینه محبت شروع کړی، نو الله تعالی زمونږ کارونه نه سموي. زمونږ کارونه به هله سمیږي، دا 100% خبره چې کله موږ خپل ځان سم کړو، خپل عشق او محبت هم د الله تعالی سره شروع کړو. الله تعالی موږ دې دپاره پیدا کړي چې موږ الله تعالی وپېژنو په دنیا کې چې الله تعالی ما او تاسو دپاره پیدا کړي. انشاءالله په دغه باندې اتفاق کوم. الله جل شانه